زه فواد باچا بنن تاسو ته د امریکې مقبره ښیم چې یار دا مقبرې دي او که پارک دی. نو راځئ چې سټارټ وکړو. نه دا چې دی نه دا مقبره ده دلته پوه شوې. دې مقبرې چې دي هغه هم ته به وایې چې دا پارکونه دي. اوس دلته ستاسو قبرونه هم ښیم. دا اوس ګوره قبرونه دي ټولې چې ستاسو دې ویډیو کې راځي که نه دا ټول قبرونه دي ښه. اوس دا قبرونه کړي دي بل دا له پاسه دا غټ چې د مومبت غوندې کښېنئ دا هم ښه باقاعده قبر دی. دا یو چې تاسو اوس یې که نه دا د فیملي لپاره یي پوه شوې. نو په دې کې کوم خلک چې پراته اوس په دې کې ډېر شی دې سایټ ته ګوره دلته راغلي دي. دې سایټ ته اوس راغلی په دې کې ډېر شی چې دي دې کې اوس 1 2 3 4 5 6 کسان په دې ځای کې اوس پراته دي دننه. دا ټول په دې کې ښه دا یو کس دی په دې ځای کې غټه بلا ده بھائی. اوس په دې کې یو کس دی دا مقبره ده بھائی. ته وګوره دې ځای مقبرې ته دا اوس د دې ځای کوم دې سیټ چې پراته دي نه دلته دي. او صحیح صحیح وګورئ دا ښه باقاعده ته به وایي چې دا پارک دی لکه دا د دې ځای مقبره ده. تاسو چې کوم اوس ولیده زما زه هم ناست یم اوس قبر خواته دا اوس ټول ګوره غونډ یو قبر یې ولا ورکړی یې په هغې کې دننه هغه فیملي چې د فیملي ممبر چې مور پلار یا وروڼه څوک چې هغه ټول په یو قبر کې ستاسو یو کمره وښیم هم خیر ما د ویډیو ستاسو راځي. نو په دې کې دننه دې سیټ ته څنګه چې بټۍ غوندې کي ښه باقاعده یو مړی کېږي بیا بل مړی کېږي بیا بل مړی کېږي. زموږ په کلي کې خلک وایي دلته مړي ولاړ مړي دلته نه کوي پوه شوې. دلته ښه باقاعده په ځمکه باندې اوس په دې کې بل کار کوي. تاسو زه اوس ښیم قبرونه دي پوه شوې. دا اوس دا قبر دی دا قبر چې اوس دی او زه چې اوس کوم ځای ولاړ یم زما خپې تاسو یې نه که نه دی زه اوس پاسه په د قبر باندې ولاړ یم. کم دلته اوس دا ګوره دا کس پروت دی دا سر دی او دلته هغه پروت دی. اوس خپې زما په خیال چې دلته به یې خو بس دلته دې دویمه ښځه نه کېدي. اوس نور قبرونه به شته هغه بیخي زموږ د خلکو هغې به شان دي. به زه هم اوس وښیم چې هغه څنګه دي. اوس دا چې دي نو دا هم که خیال وکړئ دلته ټول داسې دغه کړي دي دا سرکل یې تاو کړی دی نو دا هم فیملي ممبر دی پوه شوې. خپل یو ځای ځان راښ کړی دی ټول کړي په کلي کې چې څنګه یې که نه دغه شان ټول یو ځای کې ایښودي دي. او اوس دا نور چې دي نو دا نور ښه ګډوډ دي خو فیملي ممبر دا دي. اوس په هغلته تاسو ویډیو کې راځي که نه هغلته چې ښکته ښکاري دغه یې لاندې دغه او ما تاسو اوس وایي چې فیملي ممبر شي نه په یوه کمره کې دننه ښخوي ټول. خو زه تاسو اوس هم اوس ګوره دا ټول جدا کړي دلته ځینې به ښه باقاعده غټ مومبت اوس دا یو چې دا خو به کراس کې ایښودی دی دا خو دغه به چل وښیي. اوس تاسو ته زه یو ښیم دلته اوس ګوره له پاسه که خیال وکړئ که نه دې به کې ښه باقاعده بوټونه کې ایښودي دي. دا د دې یو قسم پته نه لګي څه حساب دی اورې خو غټ بوټي به کې هم هلته بهایي دا د دې مقبرې دي اورې. نو په دې مقبرو کې دلته خلک راځي ښه باقاعده سیل لپاره. نه راشئ تاسو اوس دا وینئ دا ګوره غټ بوټي دغه کړی دی مخې ته یې ځم هغې سایډ ته. قبر نه نو د هر شیخ قبر هم وي که نه په دې کې دې باندې څه لیکلي او دغه ایجپشن هغه ولا ورکړی دی. نه دا یې ورته دلته چرچ راښ کړی دی له پاسې بیا هلته لیکلی چیپل. دلته چې څوک راشي نو هغه باقاعده د دې هغه مونځ اودس چې کوي هغه دلته بیا کوي دې ځای کې. او ښه باقاعده په دې کې روډونه دي نو ګاډي به کې ګرځي هم اکسس یې ولا ورکړي دي فل. دلته چې څوک مړ شي دوه قسمه طریقې. یو طریقه دا ده چې هغه ښه باقاعده په دې کاسکټ کې کېږدي هغه کاسکټ وسیزي ایرې کړي که څو هغه ایره راولي هغه بیا دننه په دې قبرونو کې یو ځای ولا کچ راښ کړی په هغې کې ښخه کړي یا اوبو ته غوځاره کړي ور ایور چې دا کس ویشي تاسو یې نه دلته.
دویم چې کوم دی هغه وایي یاره ما به ښخوئ نو هغه جنازې کټ چې دی هغه نه سیزي قسم نه سیزي هغه باقاعده په مقبره کې ښخوي د هغې لپاره ښه باقاعده د دې هغه پریس چې کوم دی هغه راشي د دې هغه مونځ او داسې هر څه ورته وکړي کوم چې موږ کوو مسلمانان دې خپل طریقه کار وکړي او د هغې نه بعد هغه جنازې کټ چې دی هغه راوالي او سړی ورسره ښخ کړي دلته په مقبره کې اوس دا یو قسم قبر چې کوم دی خو ګوره ګاډی به کې لاړې هغه ګاډی نه اوس دلته ګوره دی او دا وګورئ دا چې دی نو دا اوس زموږ د هغې به شانتې دی پوه شوې خو په دې باندې د پاسه ښځه نه ده کېښودي خو اټلیست هغه غونډ بکس یې کېښودی دې کې څو دي دوه کسان په دې کې اوس دننه پراته دي ګوره ښه زه کیمرا ته رانږدې کوم دوه کسان په دې کې پراته دي په یو لپاسې بای دا شی کېښودی دی اورې خو به خو باسي دا نور یې دلته کېښودي دی دا اوس موږ نه پاس هغه باقاعده که اوس زه لاړ شم ګوره چې زه اوس روان یم ښه باقاعده پته نه کوم سایډ ته د دې کفن دی خو بس دغه یوه ښځه کېښودي او نورې نه وي نو زمونږ خو ډېر ښه صحیح حساب کتاب دی سړیا ښکلې دوه ښځې کېښودي نه ریسپیکټ هم یې مطلب دا ده چې موږ په هغې قبر نه خېږو اوس ما ته پته نه شي د دې قبر کم سر دی ښه د دې نه دې کوم څه دی یاره ګډوډ یم یاره چې کوم څه دی خو انیوې دلته اوس مطلب دا چې لاندې اوس زه اوس لکه ولاړ یم خبره باسه نو دا زموږ خلک چې هغه د مسکنسپشن دا دی که نه چې هغه یې وګوري چې هغه وایي یاره وایي دا وایي ولاړ یې ښخ کړی ولاړ دلته ښخول نه کوي صحیح ده ولاړ ښخول دلته نه پرېږدي دلته ښه باقاعده کفن یې ولا راښ کړي کفن دې هغه ته وایي موږ کفن سپین کفن ته وایو او دې کفن چې دی هغه بکس نه وي د صندوق دې هغې ته کفن وایي صحیح ده نو دغه شان دا کفن چې دی اوس پروت دی یا به دې سایډ ته یا به دې سایډ ته یو کوم سایډ ته دی دې سایډ ته دی نه او بیا سره بل هلته نور هم کسان پراته دي دا ماونټ آبن سیمټري نو تاسو دا اوس ولیدل دا زموږ سره مقبره د باید امریکې مقبرې چې دي هغه دغه شانتې روغې دي اوس که په کلي کې مقبره یې په خدای یقین وکړه هغې ته خو د چا غلی کم نه شي تللی یو خو سړی لغه کېږي دا یېرېږي ډېر زیات او دلته خو بس یاره راشي سړی او ښه باقاعده پټوان مټوانو به کې وباسي دې د ښه ښکلی زبردست لغې والا راښ کړی دی د ځای د دغه لپاره د ټورسټ چې هغه دلته راځي ښه باقاعده ګاډی ور دی هغې کې پارکینګ لاټ دی هغه به اوس انشاءالله تاسو وښیم پارکینګ لاټ یې دی او هغې کې ښه ټول خلک راشي او پیسې میسې والا ورکوي او ټوریزم لپاره ښه صحیح ځای راښ کړی دی اورې ته به دا وایې چې دا مقبره ده ما ته خو بیخي داسې ښکارېږي لکه پارک شي سخت مقبره به کوم ځای کوم اورې دې لاندې دا سیسټم داسې دې راښ کړی وي که نه چې دې به خوشحاله اورې کله چې څوک مړ شي دې ښه باقاعده ورته وینا کوي چې به کوم ځای کې خرڅې چې ښخې خرڅول دي نو کوم ځای کې چې ښخې چې هغه ځای ورته بیا دغه شي د هغې جدا پیسې الي او هغه ورته وایي چې په دې باندې نور صحیح لګي او مطلب دی به خوشحاله یو د اوبو خواته دی لکه دا هر څه چې ګاونډیان دلته ورسره وي نو د هغې پرایس ټیګ داسې وایي دا غټ بزنس دی دلته دا اوس روان نه وو ته پته نه لګي کوم ځای دی دلته به کیسې میموري روانه کړي هغه راښکړی دنیا شي نومونه دي څوک چې مړه شي هغو نومونه ټول په دې ماربلو باندې کړي دي به جدا پیسې دي نه دي ښه کېناستو زه یې راښکړی خلک راځي خپل خپلوان ګوندې چې راوړي ټول راځي ګوره نومونه داسې به ښکاري کېدای شي اوس دا مې واورېدو چې
دا چې تاسو وینئ لباسه کنه دې کې کوم خلک چې لغه کړی دی ایره کړی دی د هغوی ایرې دننه پرتې دي دې کې دننه دا ټول نومونه چې دلته لیکلي دي دا اوس ما تپوس وکړو نو هغه وایي چې دا ایرې د بکسونه چې کوم دننه کې ایښودي دي او له پاسې به سیل کړي دي نیمه ځای کې ایښودي اوس زه پوه شوم نو دا اوس ښه باقاعده غټ ځای دی دا ټول دلته کوم چې سیزلي دي اورې دا اوس سیزل هم دلته دي کوي که نه ښه باقاعده سیزل هم کوي یوازې خاوند نه کوي کرسچیان او دي چې دي سیزل هم کوي ځکه چې هغه ارزان دي ته پرېوځي نو هغه ښه باقاعده وسیزي او د هغې نه بعد هغه هیره چې هغه راوړي او هغه هیره بیا دلته په دې بکسونو کې کېږدي نو دا اوس چې تاسو وینئ که نه تاسې چې وختي ما ووایي دا د فیملی والا دا فیملی والا پکې دا کمره غونډه کې اغوستي غټ ځای او بس ښه باقاعده ټول چې دي نو چار چاپېره ږدي یا په ځمکه کې خو بس ټول یو ځای ته راغونډ کړي دي دننه په دې بکس کې دننه پراته او ښه باقاعده دوی سره خپل چرچ هم دننه راښ کړی چاپل غونډه کې چرچ نه چپل هغه کچ غونډه کې دي جومات کوي نو هغې راښ کړی او په هغې کې دننه ښه باقاعده دې ته مونځ کوي او څوک راشي مونځ ورته وکړي او لکه دوا موا ته وکړي که نه د دې خپله دواګانې چې کومې هغه ورته وکړي او بیا لاړ شي نو دا ډېر ګران میلاویږي ځکه چې یو کچ ځمکه چې ده نه هغه ته 10 نه والا 20,000 روپو پورې میلاویږي نو امیجن چې دا به په څو روپۍ باندې دا غټ ځای رغېږي په دې دا اوس دننه باقاعده ښکاري بیانه خو ریفلیکشن استوا دی دا زمونږ مقبره ده په کلي کې مقبرې چې کومې دي په هغې کې خلک یېرېږي او دلته په مقبره کې ښه باقاعده خلک راځي سیل نه هر یو کس چې دلته کمینه یم نو هغه ښه باقاعده کیمرې نیولي دي او په هغه کیمرو کې ریکارډینګ کوي هغه خپل فوټوګرافي چې د هغې خرڅوي یا بس دا وایي چې لکه دا زمونږ یو قسم په میمورۍ کې راشي بس په کلي کې چې نو مقبرې د څوک تللی نه شي خلک یېرېږي او دلته چې دلته ښه باقاعده فوټوګرافي او د واکینګ لپاره کې بل یو کس پکې یو شی پکې تاسو بل هم نوټ کړو چې هر یو فیملی جدا ځای دی یا د هغې فیملی سره ښه باقاعده یو غټ بکس غوندې کې او سیټ د ټول پراته وي دا مقبره چې ده دا د امریکې اولنۍ مقبره وه په ماساچوسټس کې دا دې ته ویل کېږي ماونټ ابن سیمیټري ته وایي او مخکې دې ځای کې دومره انهیبیټنټس نه خلک نه وو وروسته اوس خو خیر دا ځای ډېر زیات ډک شوی دی خو دا زموږ سره دا مقبره او د دې ټول موږ تاسو ته وښو او زه امید کوم چې تاسو د دې نه فایده واخیسته مطلب فایده ته خو زیان نالج دي ځکه زموږ خلک چې دی هغو د مسکنسپشنس یې وایي چې انګریزان چې دي هغه مړي په ولاړه باندې ښخوي نو په ولاړه باندې مړي نه ښخوي ښه برابر زموږ د خلجي عقیده خو سیزي هم دوه طریقې دا زموږ سره مقبره پاتې وه